السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خاوند سره د مینې پیدا کېدو ډېر اسباب دي او څومره چې د قرآن او د حدیث د تعلیماتو نه ځان خبر کی خپله باید د خاوند سره مینه پیدا شي. د خاوند باره کې الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی په خپل کتاب کې الرجال قوامون علی النساء، سړي په ښځو باندې حاکمان دي. دا الله دی ډېر وللرجال علیهن درجه، سړو له الله په ښځو باندې یو مقام او مرتبه ورکړې ده. عرض دا دی چې د سړو ډېر لوی مقام دی. حدیث صحیح کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان تسجدن لأزواجهن. کچرتا د الله نه بغیر بل جاته د سجدې اجازت وي نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خاوندانو ته سجدې کوي، خو سجده صرف الله ته ده، نو دا حکم ښځو ته ځکه نشته. نو ښځه به د خاوند تابعداري کوي په دنیا کې، که خاوند کې ظلم وي، غریب وي، بدصورت وي، هر څه چې وي دا ټول غیبونه به برداشت کوي. دا خو عرضي دنیا ده که نه، په دې عرضي دنیا به خپل ټول ضروریات نه پوره کوو، ډېرې خبرې به هغه آخرت ته پرېږدو. نو کمه ښځه چې دنیا کې په کمزوري خاوند باندې صبر وکړي، په غریب خاوند صبر وکړي، په بدصورته خاوند صبر وکړي، الله سبحانه وتعالی به ورله جنت کې ډېر څه ورکړي، او همدا خاوند به ورته الله ښایسته کړي، همدا خاوند به ورته الله مالدار کړي، همدا خاوند به ورته الله ښو اخلاقو والی کړي. نو ښځه دې د خاوند سره مینه کوي او په دې لږ ژوند د نظر نه ساتي، په هغه نه ختمېدونکي آخرت د نظر وساتي، نو خپل خاوند سره به مینه پیدا شي انشاءالله. پاتې شو دا چې د الله باره کې شکوک شبهات، د دې غټه وجه دا ده چې د داسې ښځو اکثر قرآن حدیث ته پوره توجه نه وي، قرآن صحیح اورېدلی نه وي، د الله سبحانه وتعالی ذات صفاتو باره کې قرآني قواعد او اصولونه ناخبره، نو بیا شیطان ورته رنګ رنګ شبهات ورچي. نو کوم قسم سوال چې انشاءالله مونږ ته سوال را لیږي مونږ به جواب کوو.